الله والله والله والله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. عزتمندو ناظرینو، سورة البقرہ آیت نمبر 75 ما تلاوت کړی دی. آیت نمبر 74 کې الله رب العزت د بنی اسرائیل د پاره درې خبرې ذکر کړې وي. یو خبره رب کریم دا فرمایلی وا چې ګوره ما ستاسو د اصلاح د پاره غمړې دوباره راژوندې کو، او دغه رنګې الله رب العزت قیامت کې به مړ یوم راژوندې کوي. بیا هم ستاسو غزلونه دومره سخت شو چې د هغې نه د توحید आवाज راونه وتو. اخیر عیسی د آیت کریمه کې رب کریم فرمایلی وما الله بغافل عما تعملون، الله نه خبر نه دی د هغې نه چې تاسو یې کوئ. آیت نمبر 75 کې تنبیه دی د پاره د مؤمنانو. مؤمنان خبرې په دې خبره باندې او متنبه کوي چې ای مؤمنانو په دې غلط فهمۍ کې مه پرېوځئ چې دا یهودیان دا بنی اسرائیل او نصوارا دوی به ایمان راوړي، بلکې دا خلک ایمان راوړونکي نه دي. او د دې آیت نمبر 75 نه قباحات شروع کیږي د هغه خلکو چې موجود وو د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او ځان ته یهودیان وي. د دوی د کشرانو تقریبا 15 قباحتونه بیانوي. یو قباحت د مولیانو د دوی بیانوي، دویم دا چې په دوی کې منافقان دي، او دریم دا چې په دوی کې څه امیان دي چې هغوی په ډېرو نه پوهېږي، څه لږې خبرې زده کړي دي او په هغې باندې ځان د جنت حقدار جوړوي. څلورم خاص کوونکي د جنت دي د ځان دپاره، او پنځم دا خلک چې دي دوی ته چې الله کم اوامر کړي دي هغه پرېږدي، او کم څیزونو نه چې دوی منع کړي دي نواهي دي نو هغې ته اتیان کوي، هغې ته راتګ کوي. الله فرمایي افتطمعون آیا تمه ساتئ تاسو ای مؤمنانو ان یؤمنوا لکم دا چې دوی به تصدیق وکړي ستاسو، داغه مولیان د دوی یادوي. وقد کان فریق منهم او یقینا وایه وډله د دوی نه یسمعون کلام الله چې اوري دوی کلام د الله، ثم یحرفونه بیا تحریف کوي په هغې کې من بعد ما عقلوه پس د هغې نه چې دوی سوچ وکړي په هغې کې وهم یعلمون او دوی پوهېږي په ګناه د هغې باندې. امام مجاهد رحمه الله ذکر کوي وی یعنی الذین یعرفونه والذین یکتمونه والأمیین منهم والذین نبذوه ما اوتوا من الكتاب وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هؤلاء كلهم يهود. فرمایي وی دی آیت کریمه کې خطاب کړی شوی دی هغه کسانو ته چې هغوی پیژني دی پیغمبر لره او دی کتاب لره، او بیا هم حق هغوی پټ کړی دی، او څه پکې امیان دي چې هغوی هغه لوز شاته غورځولی دی ګویا چې دوی نه پوهېږي. وی دا ټول په باره د یهودو کې دي. آل عمران کې هم راځي وی د دوی یو مرض و چې دوی به تحریف کوو د الله په حکمونو کې د الله په آیاتونو کې. تحریف څه ته ویلی کېږي؟ تحریف ویلی کېږي بدلولو ته. بیا تحریف په دوه قسمه دی، یو ته تحریف لفظي وی او دویم ته تحریف معنوي وی. نو دوی په تورات کې دا دواړه قسمه تحریف کړی، هم یې څه الفاظ د هغې بدل کړي وي، هم یې د هغوی په معنا او تفسیر کې فرق کړی و. نو تحریف لفظي او تحریف معنوي د دې دواړو مرتکب دوی جوړ شوي وو. نو الله مؤمنانو ته ووی چې دا خو داسې خلک دي چې تحریف کوونکي دي په کتاب د الله کې، تاسو د دې خلکو نه د ایمان امید مه ساتئ، دا ایمان راوړونکي نه دي، او دوی چې به دا تحریف کوو نو دا یې څه په ناپوهتیا سره نه کوو، بلکې ښه به پوهېدو چې موږ دا تحریف کوو او بیا به هم د الله هغه احکام بدلول. او عالمانو ذکر کړي دي وی په دې آیت کریمه کې الله دا قباحت د مولیانو د دوی بیان کړی دی، ځکه چې امی سړی ناپوهه سړی هغه تحریف د الله په کتاب کې نشي کولی، نه تحریفي لفظي کولی شي او نه تحریفي معنوي کولی شي. همیشه چې تحریف کوي نو دا عالمان کوي او مولیانی کوي. نو رب کریم فرمایي مؤمنانو ته چې د دوی دا مولیان دوی خو قطعا هم ایمان نه راوړي، د هغې وجه دا ده چې د الله په کتاب کې دوی ګوتې وهلي دي او د هغې الفاظ بدل کړي دي. سورة مائده او سورة آل عمران کې به هم راشي. هلته فرمایي یحرفون الکلمه عن مواضعه،
چې دا خلق کلمات د کتاب بدلی د خپلو ځایونو نه، د هغې معنی بدلی، د هغې الفاظ بدلی. او حضرت شیخ القرآن صاحب لیکلی دي په سمت الدرر کې چې دا کم صفات چې د دوی بیانیږي نو دغه بد صفتونه او قباحتونه نن سبا هم د مسلمانانو په علماو کې شته دی. لکه بعضې کتابونو نه اکثر اصل عبارت کټ کړي او د هغې په ځای باندې خپل څه الفاظ ولګوي او یا معنوي عبارت بدل کړي، نو هغه عبارت تشریح داسې وکړي کوم چې د مصنف غرض نه وي. لکه تاسو که مفسرین وګورئ نو مفسرینو حق خبرې کړي دي په تفاسیرو کې، خو چې بیا کله چا اردو ترجمې کړي دي یا پښتو ترجمې کړي دي نو چې کومه خبره مصنف رحمه الله حق لیکلې ده نو بعضې ظالمانو دا چل کړی دی چې هغه بدل کړي دي. الله رب العزت دې دغه ناکاره صفاتونه موږ وساتي. ورپسې آیت کریمه کې الله د دوی دویم قباحت ذکر کوي چې په دوی کې څه منافقان دي، منافقت کوي. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، او کله چې لاړ شي دوی هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی، قالوا آمنا، دوی وایي مونږ ایمان راوړی دی. دا خلک چې د مؤمنانو سره میلاو شي نو هغوی ته وایي چې مونږ ایمان راوړی دی. وَإِذَا خَلَا، او کله چې لاړ شي بعضهم بعضې د دوی الی بعض بعضو نورو ته، بعضې د دوی د دې نه مراد کشران دي او الی بعض د دې نه مراد مشران دي. یعنی کله چې دا کشران یهودیان او نصوارا هغه مشرانو یهودیانو او نصواراو ته لاړ شي، قالو دوی وایي اتحدثونهم، آیا خبر ورکوئ تاسو د مؤمنانو ته، بما فتح الله علیکم، په هغه څه چې کولاو کړي دي الله په تاسو باندې، لیحاجوکم به عند ربکم، دې دپاره چې حجت او غلبه ونیسي دوی، به په هغې سره عند ربکم په نزد رب ستاسو باندې. وای چې دا کشران به مسلمانانو له راغلل نو هغوی ته به یې وی چې ستاسو دا نبي او کتاب بالکل حق او سچ دی، او دا خو زمونږ په کتابونو کې د دې نبي صلی الله علیه وسلم صفات الله ذکر کړیو. بیا چې به کله دا مشران هغه خپلو مشرانو علماو یهودیانو ته لاړو نو دغې مشرانو به منع کړل، ورته به یې وی چې دې مؤمنانو ته داسې مه وایئ چې ستاسو د نبي تذکرې زمونږ په کتاب کې شته، اسی نه چې سبا دپاره په تاسو باندې بیا دلیل ونیسي او وایي چې ګوره تاسو خو خپله ویلي وو چې زمونږ په کتابونو کې د دې پیغمبر تذکرې شته دی. بیا عند ربکم کې دوه توجیحات دي. یو دا چې کله ورځ د قیامت وي نو بیا به وایي چې ای الله مونږ ته دې خلکو ویلي وو چې د دې نبي صلی الله علیه وسلم تذکرې زمونږ په کتابونو تورات او انجیل کې شته دی. او بعضی عالمان وایي چې عند ربکم په وخت د بیان د کتاب د رب ستاسو کې به داسې ووایي افلا تعقلون، آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ. ورپسې آیت کریمه کې الله رب العزت تتمه د دې بیانوي، هغه په دې سره چې ګوره د مخلوق نه خو به یې پټ کړئ خو د الله نه یې نشئ پټولی. الله ته خو پته ده چې دا کتاب حق دی، دا پیغمبر حق دی او دا ستاسو کتابونو کې هم لیکلی شوي دي. اولا یعلمون، آیا دوی نه پوهیږي ان الله چې یقینا الله یعلم پوهیږي ما یسرون په هغې چې دوی پټوي وما یعلنون او په هغې چې دوی ښکاره کوي. عالمان ذکر کوي د آیت کریمه کې رد دی په فلاسفو باندې چې هغوی وایي چې الله په کلیاتو باندې پوهیږي او په جزئیاتو باندې نه پوهیږي. یعنی وایي چې د الله سره د لوی لوی څیزونو علم شته خو د اجزاو علم ورسره نشته. نو دا خبره غلطه ده ځکه چې د آیت کې الله ووی چې زه په پټو هم پوهیږم او په ښکاره هم پوهیږم. الله په کلیاتو هم پوهیږي او په جزئیاتو باندې هم پوهیږي. بله خبره دا ده چې د آیت متوجه دی یهودیانو ته، نصواراو ته، چې هغوی د نبي صلی الله علیه وسلم صفات پټ کړي وو، د هغه نعتونه یې پټ کړي وو او خلکو ته یې وی چې دا نبي صلی الله علیه وسلم رښتونی پیغمبر نه دی، او وی چې زمونږ کتابونو کې چې کمی تذکیرې دي هغه د په باره کې نه دي راغلي بلکې هغه د بل یو انسان په باره کې راغلي دي، او وی هغه به بني اسرائیلو کې پیدا کیږي او دا خو په بنو اسماعیلو کې پیدا شوی دی. نو الله رب العزت دی آیت کې دوی ته خطاب فرمایو او ورته وی چې یهودیانو یې نصواراو تاسو خو د مخلوق نه به دا هر څه پټ کوئ، څوک به تاسو باندې خبر نشي، خو ګوره دا خبره یاد ساتئ چې الله پوه دی په هغې چې تاسو یې پټوئ او په هغې چې تاسو یې ښکاره کوئ. که نعت د نبي صلی الله علیه وسلم تاسو پټوئ یا صفات د رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو پټوئ نو الله رب العزت ګوره په دې باندې پوهیږي اگر که د مخلوق نه یې پټ کوئ.
ورپسې آیت کې الله رب العزت دریم قباحت د دوی د امیانو بیانوي. ومنهم او ځینې د دوی نه مراد یهودیان دي. امیون امیان دي. لا یعلمون الکتابه چې نه پوهیږي په کتاب باندې الا امانیه مگر تشي ارزوګانې. وانهم الا یظنون او نه دي دوی مگر اټکل کوونکي دي. د آیت کریمه کې الله رب العزت د دوی یو دریم قباحت بیان کړی دی چې په دوی کې څه امیان دي د کتاب پوره علم ورسره نشته، بلکې صرف څه قصې یادې کړي دي. یا امانی یا د دې معنی مفسرین ذکر کوي. یو دا چې امانی ویلې کېږي دروغو قصو ته، چې څه دروغ قصې د خپلو ملیانو عالمانو نه زده کړي دي نو په هغې باندې روان دي. او بعضی علیمان ذکر کوي مفسرین وی امانیه معنا الا تلاوتا بغیر فهم، چې تلاوت کوي د کتاب بغیر د فهم نه، بغیر د پوهېدو نه، بس صرف په ناظره باندې کتاب زده کړی دی، په معنا او تفسیر باندې نه پوهیږي. او بعضی علیمان ذکر کوي چې الا اکاذیبه، چې امانی په معنا د اکاذیب باندې، او دا مستثنا منقطع بیا راځي چې څه اکاذیب دروغ قصې جوړې کړي دي د ځان نه دروغ وی. امام مجاهد رحمه الله د امانیه معنی کوي په کذبن سره، چې دا خلق بس اسی دروغو پسې روان دي، د دروغو تابعدار دي، په کتاب باندې نه پوهیږي. دارنګې امانیه معنی روح المانی کړي دا ړوند تقلید، چې د خپلو مشرانو په لار او نقش قدم باندې روان دي، تحقیق نه کوي بلکې د تقلید په لارو باندې دي. او الا امانیه په دې کې دریم تفسیر دا دی چې وما تمناه النفوس، بس دوی د هغه څیز پسې روان دي کم څیزونه چې د دوی زړونه غواړي، د زړه د ارزوګانو او خواهشاتو پسې روان دي هغه کوي. او پنځمه معنا بحر العلوم وی، چې د عالمانو نه دروغ قصې اورېدلې دي، په هغه قصو باندې روان دي. او شپږمه معنا امام رازي کړې ده چې صرف په فضایلو باندې او په ارزوګانو باندې روان دي. نو غوره معنا دا ده چې الا امانیه مگر صرف قصې د دروغو، یا دا بل معنا وکا چې الا امانیه مگر تشي ارزوګانې، یا الا امانیه مگر تلاوت بغیر د فهم نه، الا امانیه مگر اکاذیب دروغ قصې، دا ټول معنی جایز دي. وانهم الا یظنون او ندی دوی مگر صرف اټکل کوونکي دي. مجاهد وی یکذبون، دا داسې خلق دي چې دوی بس د دروغو پسې روان دي، دروغ وی اټکل کارونه کوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الله الله الله